أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة البقرہ آیت کریمہ 180 181 182 په دې آیتونو کې ذکر د مالونو د حفاظت کوي دویم حکم سیاسی ذکر کوي ربط د دې د مخکې سردا دی علامه قرطبي رحم الله فرمایي چې هر کله د مقتول د ولی د فاره حق ته قصاص ذکر کړو نو چا چې دا چانه چې قصاص اهله نو عام مرګ ته نږدې شو دا د فاره حکم د وصیت ذکر کوي نو فرمایي کوتبه فرض شوی دی لازم شوی دی علیکم پتا سو باندې اذا حضر کله چې نږدې شي احدکم یو ستاسو نه الموت مرګ ته ان ترکا کچری فریدی خیر مال صف لازم شو دی الوصیت وصیت کول للوالدین مور افلار ته او رشتہ دارو ته بالمعروف په نیکه طریقه او په قانوني شریع سره دلته سوال پیدا کیږي هر کله چې په انسان باندې مرګ راشي نو بیا خو خبرې نشي کولای نو وصیت په څنګه وکړي جواب مراد د دین علامات تمرګ دي انسان ته پته ولګي چې ځاسم خرابېږم او دې مرض نه روغېدو نه ما نو وصیت دیو کی د سنت مطابق قانوني شریع مطابق وصیت کول ول پکار دي ان ترکا اعمال ته ویل شي چې د مړي نه پاتې شي خیرن دلته مال ته ویل شي او د دې اته معنی دي په قران کریم کې د خیر اللفظ اوله معنا مال ته ویل کېږي لکه د آیت کریمه کې ذکر دي دویم په معنا د ایمان سره چې ایمان ته الله خیر ویل سوره انفال آیات کریمه 23 او 70 دریم په معنا د غوروالي سره راځي لکه خیر الرازقین سلورم معنا عافیت مصیبت نو سوره یونس کې براشي ان شاء الله آیت کریمه 107 کې پنځم معنا د ثواب سوره حج کې راشي ان شاء الله 36 آیت کریمه کې شپږم معنا طعام سوره قصص آیات کریمه 24 کې ان شاء الله راشي اوم معنا د خیر چې دا کامیابی او غنیمت ته سوره احزاب آیات کریمه 25 کې ان شاء الله راشي اتم معنا د خیر چې دا اسونو تم ویلی شي سوره صاد آیات کریمه 32 کې براشي اندل عام ده اکه مال لګوي او کډیر وي خو دلته نه مراد مال نه الوصیت وصیت په اصل کې هر اساس ته ویل شي چې د عبارت کې حکم او تاکید کېدل شي افعال کې وصیت خاص د فای کار پوری چې د مرګ نورستو دای کولو او د جاری کولو تاکید کولای شي نو فرمایي کتب لازم شوه د فرض شوه د علیکم پتا سماندی اذا کلا حضر چې حاضر شو نږدې شي احدکم یو استاسنا الموت مرنا ان ترک کچری پر خندلی وی د خیرن مال الوصیت فدوصیت کولی للوالدین مور افلار تا والاقربین اخفلوان تا بالمعروف وقانون شریع سره دا په معنی د عادل سره دی او د دې نه مقصد دا دی چې مالدار لبغ ورواله نور کی په فقیر باندې تفسیر سراج منیر
په نرمۍ او په احسان سره به وصیت کی. تفسیر ابن کثیر. او چې زیاتې او کمې پکې نه وي، ادا سپارلې شوی د اجتهاد د ملکیدونکي د حالت د موصله ته. تفسیر قرطبي. او چا ویلی دي چې مراد د دین درېمه حصہ ده، نو خاص ته په وخت حکم نه میراث کې. تفسیر احسن الکلام. حقا علی المتقین، دا شان نه د متقیانو، دا حق واجب دی په متقیانو باندې. حق ذالک حقا، او حق په معنی د لازم او د واجب سره دی. فمن بدله، پس آسوک چې بدل کړو دی وصیت لرا، بعد ما سمعه، رست د دې دا ورېدلو نه. یو سړي وصیت وکړو، حفو یا کسته یو کو هغه بدل کی، دا سړی ګناهګار شو. په دې آیت کریمه کې د علماء کرام اختلاف دی. بعض وی چې دا آیت کریمه منسوخ دی، او بعض وی چې نه محکم دی. کم علماء کرام چې دا منسوخ دی، آیت تایید نسل دی سوره نساء آیت کریمه 11 نه، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله حصے مقرر کړ، الله حکم کړل تاسو په بار د میراث او لاس تاسو کې للذکر د فاد نارینه مثل حظ الانثیین، فمثل او په برابر د دوو زنانو دی. سوره نساء آیت کریمه 11. دارنګي حدیث کې د بخاری شریف د ابن عباس رضی الله عنه دا قول روایت نقل شو دی چې لا وصیت لوارث، نشته وصیت کول لپاره د وارث دی. وی چې دا منسوخ دی. دارنګي تفسیر روح المانی لیکي 53 صفحه دویم جلد کې چې حکم منسوخ دی. ابن کثیر لیکي 211 صفحه باندې جلد کې چې حکم منسوخ دی. قرطبی لیکي 222 دویم جلد کې. تفسیر تسهیل لیکي فیاو بیا او پاویا صفحه باندې جلد کې. لیکن تفسیر مدارک والا علامه نصفی رحمه الله یو توجیه دام ذکر کړل چې د مور او فلار او خپلوان نه مراد دي چې د کوپر په وجه حقدار د میراث نه وي، نو بیا هم ول وصیت وکړای، او دا حکم استحجابي دی. او بیا د کتبه معنی دار چې مقرر شو دی په تاسو باندې. تفسیر مدارک بهان می صفحه 92 صفحه منی جلد. فمن بدله، نو چا چې بدل کړو دا وصیت ما د ما سمعه، رسولای نه چې واوریدل. د آیات کې زور نه د په بدلولو د وصیت باندې، او تاکید د په وکا په صحیح وصیت باندې. پس چا چې بدل کو دا وصیت رسو دا اوریدلو نه، فإنما یقینا شاندار اسمه گناه د دې چې علی الذین فای کسان باندې یبدلونه چې بدلوي دا وصیت. دا تصریح کول دلیل دی چې وصیت کوونکې په دې ګناهګار نه دی، ځکه چې لا تزر وازره وزر اخرى قانون الهی دی. ان الله یقین الله سمیع هر څاور علیم فارس فوا دی. دې کې تحویف او یره په تبديل او په کوګوالي د وصیت باندې، چا وصیت صحیح کړ دی ته بدل کی. فمن خاف فساس چیری کی مموسن د وصیت کوون کی د ګډي د ګډ کېدلو د جنپن په خطا سره چې دا وصیت کمانه خطا شي، او اسمن یا د ګناه د قصدن نه، فاصلحان صلح لیکلی بینهم فمنز د دې کې. په دې آیات کریمه کې عام مسلمانانو ته د اصلاح لپاره ترغیب دی. او فمن خاف دا خوف په معنی د علم سر دی، ځکه چې د دین ناکاره نتیجه یره کې دي شند دې وجه نه دې ته خوف ویل دي. یعنی اوس یو سړی ملکیږي او غلط وصیت وکړو او تا خسي واورید، نو بیا وسکای هغه وصیت پته صحیح کی او دغه خراب خبري وته وباسي. نو فاصلح فصلح یکی بینهم فمن الوارثان دکی فلا اسم علیه،
نشته صدا د ګناه په د باندې. ان الله یقینا الله غفور بهون کې دی، رحیم رحم کوون کې دی. مراد د اسلانا وصیت شرعي طریقې تر راګرځول دي چې دا وصیت په قانون د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر کړي، دا ته اصلاح وکړه. ان الله یقینا الله غفور بهون کې دی، رحیم رحم کوون کې دی. ها وصیت کوون کې چې د مرض نه ژوندې پاتې شو او اسلام منی د خپل حالتای او توبه وباسي، نو الله ورته بخنو کې او رحم به پیو کی. یو ځل بیا کوتبه مقرر شوی دی علیکم پتا سبحانه، کوتبه فرض شوی دی علیکم پتا سبحانه. اذا حضر کله چې نږدې شي او راشي احدکم الموت، یو کس دستاسینه مرګ، ان ترکه کچری فریدی خیرن مال الوصیت فد وصیت کول دی للوالدین مور پلارتا والاقربین رشتہ دارو ته بالمعروف په هي طریقې سره چې کمې زیاتې پکینی په قانوني شریع سره. حق کنا للمتقین لایق دی په پرهیزګارانو باندې، حقا دا واجب دی للمتقین په متقیانو باندې. فمن بدله پس چا چې بدل کړو دی وصیت لرا بعد رست داینه ما سمعه چې واوري، فانما یقینا خبر داد بلنه د اسمه گناه دی علی الذین فای کسان باندې یبدلونه چې تبدیلی راولي په وصیت کې. ان الله یقینا الله سمیع اوریدونکې د هر یو څیز دی، علیم فوق هر یو څیز دی. فمن خاف پس آسوک شریږي من موسن د وصیت کوونکی جنفن د خطاینا، کو غلطه سرته خطای شي غلطه سرته نه وصیت ګډوډ شي او اسمن یاد قصدن ګنانا، فاسنا فالصلح دی وکړي اصلاح دی وکړي بینهم ما بین د ورثاو دعا کی، فلا اسم علیه پس اس ګناه نشته په باندې چې وصیت ټیکو. آی انسان د غلطی ته شو د وصیت قانوني شریع تر راوړو بدل کو نو پدې کې ګناه نشته، او شاغه خصي وصیت کړل د قانوني شریع مطابق ته د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق ته د بدل کو نو بیا ګناګار دی. ان الله یقینا الله غفور بهون کې رحیم مهربان دی. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم.